سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر غټ خبر. د پاکستان آرمي چیف چې کوم د هغه ویلي چې ماته هیڅ خط نه دی ملاو شوی، چې خط هم ملاو شي راته عمران خان ولا خط ادبي نو زه به یې نه پړاوم او ډایرکټ به یې وزیر اعظم ته لیږم. ملګرو خو بل اړخ ته عمران خان چې کوم حربي وي او کوم مطلب خطونه و هغه ورلګلي، خو لا هم وایي چې ماته نه دي ملاو شوي. حالانکه عمران خان دی لا خوا دعوه کېږي چې مونږ چې کوم د دوه خطونه چې کوم د هغه ورلګلي. نو د دې نه لنډ مثال درته وایم، د دې رویې د دې لهجې څخه د دې خبرو څخه داسې ده چې عمران خان ته هیڅ حیثیت نه ورکوي. عمران خان اوس کوشش کوي چې د آرمي چیف سره ملاقات یا د هغې سره چې کوم دی خبرې وکړي، خو مشکل ده داسې چې عمران خان خبره نه منل کېږي. او واقعي چې ظلم او جبر خو کېږي مونږ منو، خو چې په پښتونخوا کې کوم زمونږ سره روان دی د پی ټی آی حکومت کې په پی ټی آی صوبه ده او د ګنداپوري وزیر اعلی دی چې ملک نصیر کوکر خیل عبدالصمد خان او دلی وزیر د داسې نور په کشمیر ملګري نیول کېږي، اف آی آرونه درج کېږي. په 8 تاریخ چې کومه تاسو جلسه وکړله هغه کې تاسو باندې نه اف آی آر کېږي نه نیول کېږي، خو پی ټی ایم په 9 تاریخ باندې ملک نصیر کوکر خیل عبدالصمد خان او داسې نور ملګرو لپاره په خیبر کې جلسه کوي او په هغې باندې اف آی آر د دهشتګردۍ کټ کېږي او ګنداپور صاحب ویده دی پاتې په غوږ کې چې کوم دغه خوبونه کوي او ځان وباسي او خاموشي ده د پی ټی آی ورکران. نو غواړم چې په پښتونخوا کې زموږ سره ظلم کېږي، نو ستاسو سره دغه د وفاق کې چې کوم ظلم دی دا هیڅ ظلم نه دی، موږ ورته ظلم نه وایو، ځکه چې تاسو زموږ هغې ته ظلم نه وایي، تاسو زموږ د مشرانو نیولو هغې ته ظلم نه وایي، نو ستاسو هغې ته هم موږ ظلم نه وایو. چې که تاسو یې خاموشه پاتې کېږئ زه پې هم ستاسو هغه باندې خاموش پاتې کېږو، که تاسو یې حمایت کوئ نو موږ هم د هغه وفاق حمایت کوو. صفا خبره ده، ځکه چې په تاسو کې انسانیت نه وي نو موږ به هم در سره انسانیت پرېږدو، ځکه چې د خرو سره بیا پکار ده چې د هغې په لهجه کې لاړ شو. که نه نو دغه ظلم او جبر باندې به تاسو ضرور خبره کړې وي، ګنداپور به ته به مو ویلی وی، په حکومت کې به مو لوی لوی اجلاسونه رابللی وي چې دا څه روان دي، ولې کېږي او څوک یې کوي چې په داسې سپک سپک اف آی آرونه کېږي دروغجن، دا څوک کوي؟